السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ. دوستانو، د ثوابې سره تعلق لرونکي 40 کلنې فراز باچا دریای سیند اوړی و چې د هغه لاس یې 6 ورځې پس په خوشحال ګړی کې د سیند غاړې ته ونیوه او خپل کورنۍ ته حاصل کړو. دوستانو، فراز باچا چې کله خپلې کورنۍ ته حاصل شو نو کورنۍ په سوشل میډیا باندې په جړه جړه کې داسې بیان ورکو او زموږ د دې پښتنو دپاره داسې پیغام ورکو چې هغه ډېر زیات عبرتناک و. نو د فراز باچا مور داسې څه بیان ورکړی دی، تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو د دې نه مخکې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ملګرو، دا واقعه په ثوابې کې رامنځته شوې ده چې 40 کلنې فراز باچا دریای سیند اوړی و. کله چې هغه دریای سیند یوړو نو په تالاش کې هغه پسې ډېر زیات ریکس و ګیارابۍ سوله، ډېر زیات لامبوزران ګرځېدل په ډرون کیمره باندې د هغه لاش کتلو چې پیدا شي. مسلسل 6 ورځې خلک ورپسې ګرځېدلي دي او 6 ورځې پس د هغه لاش په خوشحال ګړی کې د سیند غاړې ته ونیولو او خپلې کورنۍ ته حاصل کړو. نو دوستانو، کورنۍ بیا په سوشل میډیا باندې په جړه جړه کې بیان هم ورکړی دی. هغې دا ویلي دي چې نن سبا د سیندونو ورځې دي او هر نوجوان دا غواړي چې موږ سیند ته لاړ شو او خپله د ګرمۍ سړه کړو. هغې ویلي دي چې زما زوی سیند یوړو، خو داسې به د نورو هم ډېرو موریانو زامن سیندونه یوسي. نو تاسو مهرباني وکړئ د دې سیند نه ډډه وکړئ، په خپل کور کې لامبئ او بجلۍ ته په کوته لاندې کښېنئ او خپل کور کې کښېنئ، خپل کور کې لامبئ، خپل کور کې وخت تېروئ، بهر مه وځئ. نو هغې دقه بیان ورکړی دی چې د سیند نه ډډه وکړئ او خپل کورونو کې لامبئ، په سیندونو کې مه لامبئ، هغې کې ډېره زیاته خطره وي. څنګه چې فراز باچا د صاحب له سیند یوړو، فراز باچا نه دی الله تعالی په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. دې ځای پورې زموږ نننۍ ویډیو ته دغه صاحب له معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ.